اوس دا الیکشن چې دی دا زموږ د پښتو الیکشن دی. دا عمران خان سره پښتو کو ما که جیل تیر که ما که د 14 میاشتې یا دا تقریبا 2 کاله یو قسم مې مخلوطیه وکړه دا 2-3 شو چې راغلی ما صرف یو خبره کړې ده چې زه د خپل پښتانه وروڼه خپل عزیزان خپل ثوابیوال پاکستان ته مخ تورکول نه غواړم چې څوک ورته ووایي چې څوک ورته ووایي چې وا تاسو مشر خو تښتېدلی ستاسو چې کوم نماینده و خو پرې خوند وخته وروره ستاسو پټکی مې جګ ساتلی دی او جګ به ساتم انشاءالله تعالی څوک ورته ووایي چې څوک ورته ووایي چې وا تاسو مشر خو تښتېدلی ستاسو چې کوم نماینده و خو پرې خوند وخته وروره ستاسو پټکی مې جګ ساتلی دی او جګ به ساتم انشاءالله تعالی عمران خان سره ملګرتیا نه پښتو مې ده ورسره پښتو زموږ د پښتانه خو کمزوري نه خوښوي که نه پښتانه خو نرتوب خوښوي یاره چې مړ او ژوندی یم عمران خان سره به ولاړ یم انشاءالله تعالی خو تاسو به وروره ګوره ما سره پښتو کوئ زما لاس څخه به تاسو مضبوطوئ انشاءالله ځکه چې زه به ستاسو په سر کومه که تاسو راسره ولاړئ کلک انشاءالله تعالی نو زه به دنیا ته وایم چې زه او زما خلک او ثوابیوال لکه د غر عمران خان سره ولاړ لکه د غر انشاءالله تعالی. عمران خان څه ګناه کړی دی؟ عمران خان څه چل کړی دی؟ عمران خان صرف دا کړي دي چې هغه خبره کړې چې کچکول به کومه خبره وکړه چې لیکن پارټۍ سره چې خپله خاوره خپل اختیار صرف دا خبره کوي چې زما په ځمکه به زه خپلې پالیسۍ چلوم په خپل وطن کې به زه خپل اختیار استعمالوم او په دې وجې چې امریکې ته انکار وکړه چې absolutely not چې زه اډې نه در کوم نه را چې څه وخت افغانستان نه امریکا ته نو هغوی دا مطالبه وکړه چې تاسو مونږ له اډې راکوئ عمران خان وایي چې اډې نه در کوم نه مو ډرون اټیک ته پرېږدمه نه زه له اډې در کوم ځکه چې مونږ نور جنګونه نشو برداشت کولی دا 40 کاله زموږ په دې ښار باندې جنګ وشو انتها پسندي سیوا شوه کلاشنکوف کلچر راغی برداشت ختم شو روزګار ختم شو اغوا پر اتوان سیوا شو چې چا سره پیسې دي هغه پنجاب ته ځي یا ملک ته بهر ځي ځکه چې دلته امن نشته دلته چې نو دهشتګردي سیوا شوه ولې چې 40 کاله د پښتنو په دې ښار باندې د ټوپک د بارود د بم کاروبار وشو بس دی که نه نو موږ دا نشو برداشت کولی موږ نه د بم او د بارود موږ امن غواړو او د امن ژوند غواړو موږ خپل بچو له تعلیم غواړو موږ خپل بچو له علاج غواړو موږ خپل بچو له ښه روزګار غواړو خو هله به کېږي چې امن دلته راشي نو موږ څه پالیسي وکړه موږ د یو ملک خلاف نه یو موږ امریکې ته ووایي چې په امن کې موږ ټول دنیا سره یو خو نور د جنګونو صدار نه جوړېدل غواړو موږ به په خپل وطن کې د خپل مفاداتو مطابق پالیسي چلو زموږ ملک ته موږ به خپل اختیار استعمالو او هغوی ته داسې لیډر نه دی پکار عمران خان خو په دې قوم غیرت کړی دی که نه داسې دی که نه ده زه تاسو ټولو ته تپوس کوم داسې دی که نه ده عمران خان غیرت کړی غیرت به ورسره کوئ ما پښتو کړی پښتو به راسره کوئ کلک به راسره ودرېږئ صحیح راته ووایي چې صحیح به راسره ودرېږئ نر به راسره ودرېږئ دا کمپین به تاسو چلوئ وروره دی زموږ خلاف چې څه تشدد کوي دی چې زموږ خلاف کم ظلم وکړو د دې ظلم جواب به انشاءالله په 8 فروری ورکوو انشاءالله تعالی که په نره به راوځئ که نه انشاءالله تعالی که په کلکه به راوځئ انشاءالله تعالی